خراسان کې یو عاشق اوسېدو، نوم دا حضرت عبدالرحمن جامي په نامه باندې دی مشهور و. نو ډېر غټ عالم دین و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعتونه به لیکل، بیا چې به داسې خلک پیدا کړو د رسول الله نعتونه به ورته ویل، اشعار به ورته ویل. ډېر یو عاشق سړی و، عاشق مزاجه سړی. نو چې کله حضرت عبدالرحمن جامي دا نعتونه ویل، یو وخت راغو یو نعت یې داسې انداز کې ولیکوی. حضرت عبدالرحمن جامي په داسې عشق سره نعت د رسول الله ولیکوی، تنم فرسود جان فاراز هجران یا رسول الله. نو یو ښایسته نعت شریف یې ولیکوی، چې ولیکو ته داسې کاغذ بند کړو چې دلته یې چاته نه یم، زم رسول الله ته ورې مدینې ته ورځم، رسول الله په قدمو کې درېږم، بیا به دغه نعت ورې ورته یم چې رسول الله مبارک قدمو ته ورسېږم. نو د ده عشق قلبي تعلق له رسول الله سره چې کله دی روان سو، یاران دوستان یې تیار کړو، قافله تیاره ده، روان دي. چې کله مدینې شریفې ته ورنږدې سولو، شپه سوله پرېوتل، ستړي دي، ستومانه دي. د مدینې ګورنر ته رسول الله په خوب کې راغوتې، ورته ویلې ګورنره داسې چل وکړه، په پلانکۍ لاره کې یوه قافله ده، دومره کسان دي، هغه ټول را روان دي په دې غرض سره چې د ما روضې ته راسي، قبر انور ته ورسه، ټول را پرېږده. خو په هغو کې یو شخص د عبدالرحمن په نامه نومیږي، جامي په نامه مشهور ده، ټول را پرېږده، خو عبدالرحمن جامي مه را پرېږده، ټول را پرېږده، عبدالرحمن جامي سې را پرې نه دی. شپه د ګورنر راپورته سو، لشکر یې ورسره دي، تلاش تلاش، هغې لارې ته راورسېدوی، څوک یې پلانکی خلک یې پیدا کړو د خراسان. چېرته ځې؟ د رسول الله روضې ته روان یم. ځه ته څوک یې؟ پلانکی ولاړ شه، ته څوک یې؟ بالاخره حضرت عبدالرحمن جامي باندې لاس ولګېدی. څوک یې؟ عبدالرحمن. یې ته نسې تلای، پیرې پې ولګېدې. حضرت عبدالرحمن جامي داسې کېناستو، ټول یا رسول الله ما خو ډېر شوق درته راخست، په زړه کې مې ډېره مینه درته راخست، ما خو اشعار لیکلي دي چې تا روضې ته به درځم، قدمو کې درته درېږم، ته به درته یامه. زه خو ونیول سوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. چې کله پیردار ودرېدل، ګورنر ولاړو، پیردارو ته خوب ورغو، جامي صاحب مبارک لار بدله کړه. کله یې لار بدله کړه، رسول الله بیا په خوب کې ورته راغی، ګورنره ما درته ویل چې جامي مه را پرېږده، جامي خو بیا را روان، جامي مه نیکه ورسه. لشکر راغو، لارې ونیولې سوې، بیا جامي ودرو. چېرته روان یې؟ د رسول الله روضې ته نسې تلای. بیا خلک ودرېدل، پولیس ودرېدوی. چې بله شپه راله، بیا هغه پیردار ویده سلو، حضرت عبدالرحمن جامي بیا لار بدله کړه. چې لار یې بدله کړه، رسول الله بیا په خوب کې ورته راغو، ګورنره ما ویل چې مه یې را پرېږده، جامي خو بیا را روان ده. بېرته راغو، چې کله ګورنر راغو، حضرت عبدالرحمن جامي ته یې کړۍ ور ولګولې، زولنې ور ولګولې، پیردارو روان کوی، جیل ته یې واچاو. چې کله د جیل په بجره کې بند کوی، الله اکبر، اوس ګورنر نه ده خبر چې رسول الله یې ولې منې کوي. چې کله یې په جیل کې بند کو، زنجیران ور ولګېدل، هتکړۍ ور ولګېدلې، رسول الله مبارک په خوب کې راغو، خو د خفګان اظهار یې ورته وکوی، چهره مبارکه یې په بله خوا واړوله. ته ورته ویل یا رسول الله دیدار دې راکو، د ناراضګي اظهار دې وکړو، چهره مبارکه دې بل طرف ته ولې واړوله. رسول الله مبارک ورته ویل ما د جامې حال خوراکه چیرې ده؟ یا رسول الله پیره به ولګېده، لار مې بدله کړه، بیا به مې پیره ولګوله، بیا به یې لار بدله کړه، بالاخره زولنې مې واچولې، زنځیران مې واچول، کاتکړۍ مې ولګولې، جیل ته مې واچاو. رسول الله مبارک ورته ویل دا خو دې ډېر بد کړي دي، د ما جامې سره به دې داسې نه کړو، د ما له عبدالرحمن جامې سره به دې دغسې خو مې نه و درته ویلي چې ته جیل ته واچوه، ته هتکړۍ ور ولګوه. دی ورته یا رسول الله ما خو په دې نه را پرېښو چې جامې به ګناهګاري، په دې مې نه را پرېښو چې خطاکار به یي، په دې مې نه را پرېښو چې ته به ځینې ناراضه. رسول الله مبارک ورته ویل نه ګورنره ته خطا یې، دا مې ځکه درته وویل چې جامې مه را پرېږده، په دې مې نه درته ویل چې جامې ګناهګار ده، په دې مې نه درته ویل چې خطاکار او سیاکار ده، بلکې په دې مې درته ویل چې جامې د محمد رسول الله یار ده، هغه د ما عاشق ده، ځکه مې درته ویل چې مه را پرېږده. یا رسول الله دا عاشق او د ده په مینې محبت هم خبرې، او بیا دې پابندي ولې پې ولګوله؟ وایې وی رسول الله مبارک ورته پابندي مې به دې پې ولګوله، که چیرې جامې ما در مزاره را رسېدلی وای، زه رسول الله به بیا په قبر کې نه وم پروت، زه محمد عربي به په قبر کې نه وم پروت، بلکې د ما قبر انور به چاک سوی وی، زه رسول الله به ورته راپورته سوی وم، جامې به مې له خپلو سینې سره لګولی وي، زه به راپورته کېدم بیا جامې ته، زه به ورته راپورته کېدم، جامې به مې له خپلې سینې سره لګولی وي. په دې باندې مې درته ویل چې مې را پرېږده، له عشقه ډک را روان ده د ما غلام، د ما عاشق رسول الله مبارک چې په خراسان کې، په عجم کې، په عرب کې د ده مینوال اوسي، عاشق اوسي، رسول الله په خپل نگاه کرم کې لري. نو په ایمان راته وایي ما او تا خو د رسول الله کلمه ویلې، ما او په تا به د رسول الله نظر نه